السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرود کمیونټي اواز په ټي وي پیج باندې تاسو سره مخاطب یو. ملګرو نن راغلی یو چې څرنګه تاسو ته پته ده چې موږ د یو مهم شوري کړه ولکې مروت چې تاسو ته به پته وي چې موږ مروت کوم په رچا مشرانو قربانیانې دي خدمت یې ده هغې ته موږ دا ایوارډ ورکوو خپل چینل له طرف نه د دو افضل افزایي دپاره. نو موږ نن راغلي یو جانا پہچانا ماسٹر انعام الله خان چې مروت بیٹنی قومي تاریخ چیرمین ده او موږ استاد هم ده د په مخ چې خو موږ ته نه ده پکار چې ځکه چې موږ شاګردان یو چې دوره مجلس وکړو خو صرف زه دوره وایم دې قوم ته وایم د احمدزی قوم ته پهله زه وایم چې موږ دا وکړي منځي دي چې دغسې سړی هغه وتی صد یو بعد ملتے ہیں دا یو غیرتي سړی ده او موږ دا د شاګردي کړې ده دا دونه موږ هر څه زده کړي دي د دغه غوندې سړی لکه مروت چې به موږ تاریخ پړاو کړی انور کمال خان خو دا د صرف احمدزی قوم نه دا د پوره لکه مروت خان دوه انور کمال خان پوره لکه مروت ورسره د مروت او بیټنی قوم دواړو موږ ته پکار دی چې موږ د دغسې سړي ملاتړ وکړو او د ده سپورټ وکړو او د سره په هر محاذ باندې د سره موږ ودرېږو. خو دلته لږ قوم نه ګیلې راځي چې موږ قوم همیشه د قوم پاره ده چې چوره قربانیانې دي قسمه قسم خلکو به دمکیانې وري موږ ته خلکو را دي د ده افصله لا نه ده که مسلې د قوم پاره دا هر قسم قرباني ته د ملا تړلې ده. موږ قوم ته پکار ده دا سیاسي سړی نه ده دا نه ایم پی ای ده دا نه ایم این ای ده تاسو به لکه مروت چې لیدلي چې دلته ایم این ای ایم پی ای چوره که تاسو نه ووټونه غواړي کارونه نه ته کوي خو تا د اواز نه جوړېږي تا حق پاره خبره نه کوي دا خپل جان په مصیبت چې نه اچوي دا له دې کیسو نه ډارېږي او ایغ باوجود دا دوره بوزدیله ده چې تا حق پر خبر نسی کوای نو دا سړی چې تا پر خبر کوي نو خو تا نه ووټ غواړي نو خو تا نه بل داسې چانده غواړي خو کم از کم زه دا وایم چې دې سړي موږ د لکي مروت ټول محمدزی قوم ته نه یم خاطب لکي مروت ټول قوم ته وایم چې دې سړي ملاتړ وکړو لکه مروت چې بل داسې سړی زه نه وینم چې داسې سړی تاسو بیا پیدا کړو که چیرې دا سړی تاسو نن ملاتړ نه وکړو نو مشکله ده زه وایم چې مروت کوم چې داسې سړی بل پیدا کړي نو بقیا موږ استاد محترم ته وایو چې خپل تاسو سره اظهار وکړي. جی استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه د مروت کمیونټي اواز چې کوم چینل ده دا د میډیا یو غټ او پاپولر چینل ده. زه د خپل مروت بیټنی قومي تحریک له طرفه نه د مروت کمیونټي اواز چې کوم میډیا چینل ده د هغه شکریه ادا کوم او داسې شکریه نه ادا کوم چې صرف په خولې باندې بلکې زړه مې دا غواړي چې موږ دوی ته داسې بیسټ پرفارمنس ایوارډ و انشاءالله زر نظر به انشاءالله موږ خاص داسې قرباني د قوم پاره جهاد کولو وال میډیا چینل او داسې نور خلک چې هغه د قوم پاره جهاد کوي هغه پاره موږ مروت بیټنی قومي تحریک په د بیسټ ایوارډ بیسټ پرفارمنس ایوارډ انشاءالله زر نظر اهتمام کوو چې هغه ابتدا به بسم الله به موږ مروت کمیونټي اواز سره کوو هغه ته به موږ پیله دا ایوارډ دا اعزاز ورکوو. زه صرف یوه خبره د مروت کمیونټي اواز چینل حوالې سره کوم او ټول مروت بیټني قومه د لکه مروت خاورې هر اوسېدونکي ته دا پیغام ورکوم چې دا چینل د مقصد دا ده چې د خپلو حقوقو دپاره او د ظلم او د جبر او د غصب
خلاف خپل आवाज اوچتول. आवाज دوه قسمه اوچتېږي، یو خپل حق لپاره اوچتېږي، ایو د ظلم او د جبر او د زیاتوب خلاف आवाज اوچتېږي. حضور علیه السلام حدیث مبارک تا چې څوک د ظلم خلاف आवाज نه اوچتوي یا د خپل حق لپاره आवाज نه اوچتوي نو دا ګونګ شیطان ده، ګونګ شیطان. زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم چې نن موږ نه ګونګ شیطانان جوړ دي. او سره دا خبره کوم چې زه د مارود کمیونټي دا مسته چې کوم مارود بیټنی کوم د تحریک ته دا کوم بیسټ پرفارمنس ایوارډ راکړ، موږ د دې قابل خو نه یو، دا د دوی یو ډېر په موږ باندې دا د دوی هغه ظرف ته اعلی ظرفي ده، ځکه چې موږ لا کوم پاره څه کړي نه دي، صرف आवाज مو چې کړی ده عملي ته ورملا څه نه دي کړي. موږ د کوم خادمان یو او زه د مروت کمیونټي आवाज په وساطت سره ټول لکه مروت خاورې هر اوسېدونکي ته دا پیغام ورکوم چې سیاست نه باره روزو. دې سیاست چې کوم دا زنجیرونه دي، دا سیاست چې کومه دا غلامي ده، بدترینه غلامي، دې نه بار روزو د خپلو بچو د خپلو نسلو د دغې خاورې دپاره خپل आवाज اوچت کړو. خپل حق په غواړې، تا ته حق نه درکوي. که ته وایې چې ما ته به یو سیاستدان یا سیاسي پارټۍ لیډر یا یو خان یا یو ملک دا به ما ته حق راکوي، دا ته سوچ و تصور مه کوه. نه دی تر اوسه پلار نیکه موندلی ده، نه بیا ته منده کې، نه بیا تا بچیان موندی. نور پورته سو، دا یوه موقع ده، هر پورته سو او د خپل حق आवाज په دې خاورې باندې اوچت کو. د مروت کمیونټي आवाज چینل په ترو باندې یا نوره چې څومره میډیا چینلې دي، دا زبان چې ده دا هم یو میډیا غټ چینل دغه ده، دا زبان حق आवाज پورته کو. دې لارې چې سړي ته کوم تکلیفونه مصیبتونه ورځي هغه چې ډېر خوند ده. دا غزا ده، غزا دا د غزوه بدر، غزوه خندق غوندې دا یوه غزا ده. نن دا ول چې دا ډېره غټه غزا ده، دا غټ جهاد د دې تر پورته سو. دې چې به کیسې راځي لکه څرنګه چې موږ باندې دوه واره ټیک وسو، دیګه بعد اوس دا د موږ آواز بندولو پاره د موږ ته جوړیا د بخمله مزه او سره منظر فقیر بچکنه مزه باندې انټرنیټ سرویس بند ده. دا څومره ظلم او جبر ده. نن موږ په تجوړي بازار چې دغه خلاف احتجاج کوو، دا د اخیری حربه ده، هر یوه دې استعمال کړه. اټیک تر باندې وکړه، قتل منصوبې دې جوړې کړې، نوره دې ډېر سازشونه جوړ کړل. اوس اخیر ته دا یو سازش جوړ ده، یوه منصوبه دې جوړه ده چې आवाज دباو کولو لپاره د انټرنیټ سرویس بند کړی ده بلا وجه. د آیین او د قانون وایلیشن دې کړی ده، پښو لاندې د آیینه قانون کړی ده او انټرنیټ سرویس دې په عیدانو چې په رمضان مبارک چې د دا ظلم او جبر نه الله نه شرمېږي، نه رسول نه شرمېږي، نه رمضان مبارک نه شرمېږي او نه د عید دغه خوښیګانو نه د بچیانو او جوانانو خوښیګانې چې کومې دي دغه نه محروم کړي دي او په موږ باندې انټرنیټ سرویس بند کړی ده. نو دا تکلیفونه مصیبتونه به په دې چې راځي، په دې چې بشهادتونه راځي، ویږه ته داسې ورځو په سینې باندې شهادت ته لاړ ده او هر تکلیف او مصیبت ته دا د غیرت او د پښتو د اسلام تقاضا ده. روزو میدان ته او د خپل حق لپاره جدوجهد او جهاد شروع کو چې څرنګه مروت کمیونټي आवाज دا ګرځېږي او دا جهاد کوي، دا جدوجهد کوي. چې بیا یو ور د خپل تحریک له طرفه د مروت کمیونټي आवाज دا کوم چې تاسو په مقصد سټارز دي، دې ته زه سټارز وایم، بلکې دا سوپر سټارز دي. زه یې دو خصوصي شکریه ادا کوم. الله دې دو دا چینل کامیاب کړي، الله دې دو په دنیا آخرت چې خوشحالي کړي، الله پاک دې دو ته استقامت او توفیق ورنصیب کړي. ډېره مننه. عزتمندو زور اسې پیغور سي چې همت ورسره مل نسی، ورکه هغه مشال څه چې تیار وي او دای بل نسی. عزتمندو 75 سال وتل چې د خانیزم ا دې ملایزم په دې مروته بیٹنی باندې کوم جبر کړای دا، کوم علاقو کوم محروم کړي دي. نو مروت کمیونټي आवाज مقصد مو دا چې دا حق سچ ته پاره روزي او دې سره داسې انقلابي خلک میدان ته روزي. نو موږ به هر ټیم دې سپورټ کوو،
دو حوصله افزایي دپاره ځکه چې دې چې دوه فایدې وسي یو دا حوصله زیاته سي او ورسره د دې کوم محرومي شکار ده کوم محرومه نسي پاته خلک یې په چې نیټ دې بند کړ 100 وارې خو دې بند دي خو چې ما کوم چې ځوانان موجود دي روډ مې نسته ده 100 وارې خو دې روډ نه وي بجلی مې دې نه وي خو چې ما کوم انشاءالله داسې ځواناني لکه ماسټر نعیم الله خان چیرمین طارق مروت کو بیٹانی قومي تحریک عزتمندو مروت کمیونټي आवाज سیاسي بالکل نه ده هر پارټي به قدر کوو هر کس به موږ کردار چې ادا کوي په کوم چې موږ بشانه سره ولاړ یو نو بیس پرفارمنس ایوارډ مطلب دا نه ده دا مطلب ده چې دا یو کردار ادا کوي شانه بشانه ودرېږو د مستقبل سوچ کو تباسلو برباد سلو واړه زندگی مو دی غلامی وکړه خامخا ځان غلام جوړ کړای دا سیاسي غلامي معاشي غلامي اخلاقی غلامي جوړي ولې نرچیږي ټول زندگی پتا ته سیاسي کسانی داسې کسان ورچیږي نو عزتمندو په اخر چې به موږ د تخت خیلو مروت یو شعر د وای چې ما دې راتلو لارې ته هر شپه کاته کړي دي کمیل منځونه د سحر په مرخاته کړي دي او دا دې منم چې تا په خیال چې دوزخي به ما خو ما کارونه پښتانه کړي دي